نه د مړي په قدر پوهېږو نه د ژوندي په قدر پوهېږو په الله که پوهېږو د ژوندو قدر احترام نسته د مشر احترام نسته د هیچ چا احترام نسته او د مړو نن دا دی مړ دی نن ډول نسته خو لاکن سبا به درته وښایم سبا به بیا څه حال وي بل سبا به درته وښایم څه حال به نه ورونو فادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پوره په پوره داخل شئ داسې مه کوئ چې یو طرف ته د اسلام نارې وئ بل طرف ته د شیطان نارې وئ راځئ موږ هره ورځ په لمانځه کې څنګه سوال کوو اهدنا الصراط المستقیم د ماپښین په لمانځه کې د سهار په لمانځه کې د ماخوستن په لمانځه کې د ماښام او د ماپښین او د مازدیګر په دغه لمانځو کې موږ څه سوال کوو یا الله موږ ته هدایت د هغه مستقیمې لارې وکړې یا الله موږ ته هغه لار وښایه چې هغه د جنت لار وي دا زموږ سوال ولې نه قبلیږي ځکه چې لمونځ لمونځ نه دی الله اکبر الله اکبر تاسې سوچ ووایئ که یو سړی قسم وخوري چې زه به د الله سره خبرې کوم دا سړی نه حانثېږي ځکه چې پر لمانځه باندې درېدل دا د الله سره خبرې دي دا ته د الله سره خبرې کوې حضرت علي صاحب فرمایي وایي کله کله زه د الله سره خبرې کوم او کله کله بیا الله زما سره خبرې کوي زه چې وغواړم چې د الله سره خبرې وکړم پر لمانځه باندې ودرېږم او زه چې وغواړم چې الله زما سره خبرې وکړي نو قرآن راواخلم د قرآن تلاوت کوم لمونځ د الله سره خبرې د قرآن تلاوت الله ستا سره خبرې لکن دا خبرې په موږ کې نسته نن قدوس ماما پټ سو دا چې اوس هلته ورغلو موټر په څو خرڅ سو مځکه په څو خرڅه سوه هلکه هغه دغه افغانستان څنګه بله خبره نسته نه ورونو د څوک چې کله وفات سي د هغه محاسن به بیانوئ د هغه ښه اخلاق به بیانوئ ښه کارونه به بیانوئ او بل دا دی چې هلته به دعا کوئ دعا به دا کوئ چې الله ورباندې ورحمېږي یا الله مغفرت تامې نصیب کړي سبحان الله الحمدلله الله اکبر خدای د دې ثواب ورسه موږ خو دا کار نسته بس مجلس و مجلس دې ملا دعا اوږده وکړه دا بیخي اوږده دعا کوي د چا لپاره کوي دا سوال د چا لپاره کوي د الله ته زارۍ د چا لپاره کوي ستا لپاره کوي نو ته ولې وایې چې اوږده سوه لکن پلانکی ملا ښه ملا دی لنډه دعا کوي پلانکی ډېر بد ملا دی زموږ لاسونه شل سول پر مخ یې نه راکشول دا سوال چاته کوي الله ته ډېرې زارۍ وکړي دا موږ چې پنجپیریانو ته یو دلیل وایو چې دعا به کوو موږ وایو چې یوه نه دوې درې به ورته کوو د دې لپاره چې الله ته ډېرې زارۍ وکړي الله ډېر سوال قبلوي چې الله ته ډېره عاجزي وکړي قبلوي یې موږ یو کور ته ولاړو واک یې نه راکوه یوه ورځ ورغلو ور رایه نه کوي په دویمه ورځ بیا ورغلو رایه نه کوي په درېیمه ورځ ول د خدای څخه شرمېږم واک یې راکوي راځئ موږ الله ته بار بار سوالونه وکړو چې یا الله بغیر ستا نه بل لار زموږ خو نسته یا الله بغیر ستا نه بل خلاصونکی د جهنم څخه نسته یوازې ته چې ته به مو د جهنم څخه خلاصه دا مړې به په دې قبرو کې ډېر ارمانونه وکړي یا خدای موږ ته دا قدر ژوند راکړه چې یو وار سبحان الله ووایو الله موږ ته دا قدر ژوند راکړې چې موږ 2 رکعته نفل وکړو یا الله موږ ته دا قدر ژوند راکړې چې موږ قرأت د قرآن وکړو وار تېر دی وار ستاسې دی ښه آماده یاست لمونځونه هم کوئ سبحان الله هم ویلی سئ د قرآن تلاوت هم کولی سئ دغه ستاسې وخت دی لکن چې کله مې قبر ته داخل کړې که بیا ته لمونځونه هم وکړې که ته بیا روژې هم ونیسې که ته بیا تحلیل و تکبیر هم ووایې بیا هېڅ ګټه نسته ګټه پر کم ځای باندې ده د ځمکې په سر ده راځئ د ځمکې په سر باندې د الله د جهنم